ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا نحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم من هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم من أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق ما يبدئ الباطل ما يعيد قل إن زللت فإنما أزل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل يقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب سورہ السباء مکی سورت نزول کے 58 فصل لقمان نا ہم ترتیب دے سورتنوں کی سلور درشم نمبر دے پست سورہ اسیتی سورہ احزاب نا ربط و تعلق دی سورت دمخ کی سورت سرا پگنو وجوہ باندی دے یو دا چمخ کی سورت کی نفذ شرف العلم مشواد غیر اللہ نا چه بغیر دا اللہ نا بلسو کا عالم الغیب نیشتا نو دی صورت کے نفی شرف تصرف کئی دی صورت کے نفی تصرف کئی دا غیر اللہ نا نفی شرف تصرف چه اللہ سرا پا تصرف کے پا وقدارائی کے بلسوک شرک ویسادار نیشتے نو دیو جنے ورپسی راڑو چه شرک فی العلم او شرک فی التصرف دوارا رد شی یا مخی صورت کے رد شرک ہوگا او مثالون پیش کر درے نو دی صورت کی وی الحمدللہ حمدنا اللہ لوایا چن پا عالم کے بل علاج تے نئے بل شریک وی صدارش تے نو الحمدللہ وایا یا مکی صورت کی دوش پہ تمیات کے ویلو سنت اللہ فی الذین خلو من قبلو طریقہ دا اللہ دا پاگا کسانو کی چمخ کی تیر شوی دی چاہی دا اللہ عذابون ورکڑی دی نو دے صورت کی پاگی باندی نمونہ پیش کئی دا مملکت سبا
چوکو راغی دا اللہ حکمون مات کریو ناغی دا اللہ عذاب ورکا سزائے ورکا بند پیوشلو امتیازات دا سورت دا سورت ممتاز دے پواقع دا مرد دا سلیمان علیہ السلام چه سلیمان علیہ السلام وفات شوئے ہو چینجی امساق وڑاو دا بدن پریوتا دارنگی دا سورت ممتاز دے پا بیان دا بند دا مملکت السباء شغل بند والے وڈے میں جوڑ کڑے ہو دارنگی دا سورت ممتاز دے پا بیان دا حال دا سبا والا ہو چی آباد ملکو اب آگے باندی زوال راگے و باغونا پنور دو باغونو باندی بدل شو قرآن کریم دا فهم پا اعتبار سلوری سے ہو اولا صد فاتحین ترانعام دیما دا سورہ انعامنا تر سورہ کاف دیما دا سورہ کافنا تر سورہ سبا اور سلورم ایسا دا سورہ سبانا تر آخرہ پوری اولا ایسا کی مقصدی مضمون ذکر کو خالق لکل شیء هو اللہ دیما کے مقصدی مضمون ذکر کو مربی لکل شیء هو اللہ دیما ایسا کے مقصدی مضمون ذکر کو مبارک فی کل شیء هو اللہ سلورم ایسا کی دعا اہم مضامین بیانی یوم مضمون نفذ شفاعت قہریہ چه بزرگ دا اللہ نخلاصولو والا نیشتا او دویم مسئلہ اثبات دا قیامت چه قیامت بخامخا راضی او حساب کتاب بکی گی دا مخلوق سرا دید سلورم ایسا کی گن سورتون دی سورہ سبا فاتر یاسین صافات سواد زمر اور بیا حوانی میں سما بیا محمد فتح و جراب قاف زاریات تور نجم قمر سورہ رحمان واقعہ حدید مجادلہ حشر اور ممتحنہ سورہ صاف جمعہ منافقون تغابن طلاق تحریم ملک قلم حاقہ معارج نو جن مزنل مدثر قیامت دہر مرسلات نبا نازعات عبس تکویر انفطار متففین تر آغا سورہ والناس پوری او بدی کے دا دو مسئلے بیانی یو اثبات دا قیامت او دویم نفذ شفیع قہری چه بزرگ دا اللہ نخلاصون والا نشتا چونکہ دا دو مسئلے بیانی نو بدی عیسیٰ کی دو سورتون مصدر گئی پا الحمدللہ سورہ السباء اول کی موئی الحمدللہ اور سورہ فاتر پاول کی موئی الحمدللہ فاتر السماوات والارض قرآن کے دا پینز سورتون مصدر دی پا الحمدللہ فاتحہ انام کاف سبا و فاتر پدی کے اول کی الحمدللہ خلاصہ سورہ سبا پدی سورت کے شبہات مشرکین اور رد کئی دو اجتماعات کے آیت نمبر 22 کے شبہات مشرکین رد کئی بالوجوہ الاربعہ پاغسلور طریقوں باندے یو قُلِ ذُو الَّذِينَ ظَانْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ
لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. تاسو چرا مدد کوئی نو تاسو ای چې دی واقدار دی اختیار مندی. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. یو ذره اختیار نشته. یا بداوی چې دی صدار دی دا اللہ سرا وما لهم فيهما من شرک. نو برخاوی سیم دا اللہ سر نشتا. یا بداوائی چه دی معاون دی دا اللہ وما له منهم من ظهیر. معاون من دی. یا بداوائی چه دی شفارس کئی او دی شفارس اللہ کا تنغور دی. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن الله. رسولو اور طریقو باندے رد کئی دی شبہے او ایجا ذکر کئی دو شرفائی ارباو چه رسولو وارا مخلوق اگا عجز دی او محتاج دی. انبیاء علیہ السلام محتاج دی او عجز دی اللہ تا. جنات و پیریان محتاج دی اللہ تا. اور نیکان بندگان اگا محتاج دی او اللہ تا. اور بادشاہان محتاج دی اللہ تا. نشرفائی اربعہ یو انبیاء اللہ دا دی محتاج. دویم جنات اللہ دا دی محتاج. درم عباد صالحین اللہ دا دی محتاج. سلورم بادشاہان اللہ دا دی محتاج. کلو محتاجون الاللہ. طول محتاج دی اللہ تا. اول سورت کے مقاصد اربعہ علیہ اثبات توحید رسالت صداقت قرآن اور اثبات قیامت. الحمدللہ الذی دا اللہ مناسب صفت دی اللہ. ہر ذات لا چغل و اختیار دے دا چھ بر دیوا چھ خطا. اور دی اللہ اللہ واسطائن دنیا و آخرت کی. فی الآخرہ ذکر کا یو دا ازداد ذکر کی و بل بقیاس کی. اللہ واسطائن دنیا و آخرت کی دے اللہ حکمت والا خبردار. پودے اللہ پاچ دنکی پزمکا کے اور پاوانی چوزی دی زمکینا. اول ذکر خالق لکل شین ہوا اللہ. وسوئی عالم بکل شین ہوا اللہ. وما انزل من السماء وما يعرج فيها. ہوا چرا کزی دی برنا چخیجی براو دا اللہ دے. مہربانی کہ ان کے اوپر خون کے اس اسباب دا قیامت. وَإِيَّا کسان چھ کفر کڑے دے. لا تاتینا سارا بنشی منگا تا قیامت. وَا بے شکرہ بشی زماد پرب باندے قسمی را بشی تاوستا قیامت. عالم الغیب یعنی وہ ربی. عالم الغیب صفت دا ربی مجرور دکھائے. عالم الغیب قسمی پرب آغا رب چپو دے پا غیبو باندے نپٹی گی دنا پاندازی دے او زارے نبراؤن خیرو کے دی زارینا نلوئی بگر پہ علم دا اللہ. کتاب مبین علم دا اللہ. حکمت راتلو دا قیامت. حکمت دا اتیان القیامہ. لیجی الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دیدہ پارا چھ بدلور کیا کسان لا چیمان راوڑے دے عمل کڑے نیک. دا کسان جی دے لرا بخنا و رزق عزت مند. زجر ورگئی منکرون قیامت لا. آگا کسان چاہی کوشی کئی زمگا تنکی دا کمزوری کولو. دا کسان جی دیل دیا عذاب دا عذابنو دردناکونا. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ.
او عقیده ساتی وینی عقیده ساتی ویر الذین عقیده ساتی آکسان چورکل شده ورطا علم ترغیب ورکی قرآن کریم تا دا چرا لگل شده تا طرف در افستانا چدا در اشتیا او لارا سمیه پا طرف دلار دا غالب ستالی شوی ذات و زجر ورکی منکرین در رسالت و قیامت تا وَأَيَّا کسان چی کفر کرده آئے خو منگا تاسو تیو سڑے چی خبری تاسو را اذا مزقتم کل ممزقین چی کلا تاسو زر شیبو پورا زر کی دو نو تاسو بشیبو پیدایش نوی باندے یعنی ٹوکے استحضا گئی پیغمبر پوری یا داو گو روی دی سڑی تا دے وی چی زر شیب بیا برا پاسی جوڑ اکڑل پا اللہ باندی دروغ یا بددلی وانتوب بلکہ کسان چگئی ایمان راڑی پا آخرت پا عذاب کیو گمراہ لرکی دی حقنا افلم یارو تفریفی دنیاوی آدین گوری آغتا ما بین ایدیم و ما خلفهم چمخ کے دین دی رستو دین دی من السماء والارض دا اسمان او زمکینا نو اسمان زمکا خو مخی رستولی یا خو براکت دی ما بین ایدیهم و ما خلفهم نا مراد دے آیا دینو گوری آغا تا چه دا پاسا دا دین دی او لاندی دا دین دی دا اسمان او زمکینا که خواه شیز منگا یا برا وردو بدای باندې او ټوټه د عذاب د برنا یقینن دي کې دلایل دي د پارا د هر یو بندار اګرځیدون کی الله تا ولقد اتینا داوود منا فضلا وسعيجز د شرفای ارباو چاغي عاجز دي او محتاج دي تاکي زرا ورګړو موږ داوود علیہ السلام ته زمون طرف نه غواړاله ویلی منگا وغلونو تابداری کوئی سرد دنا وطویرا منصوب دے دو وجد حملنا پا محل دا منادا یا جبالو او وطویرا یعنی یا طویرو مارغانو اغیتم داویلو تابداری کوئی یا اوی بی ماہو حمل پاگے وطویرا ویلی منگا غرونو تا عاجزی کوئی سرد دنا المارغانو تا ویلی والنا لو الحدید نرما کڑی و منگا دلا اسپنا اسپن و دلا سے نرما و لکا وڑو لکا موم چه پلاسو بے تاولا و دائینا بے کڑائی جوڑو لی النا لو الحدید انیمن سابقاتن ویلیو منگا چکار کوا دزغرو سابقات زغره کڑائی بو غبیو بل سر کڑائی لگولی وی او داغین با کمیس جوڑو نو کتوره بے والا را اخلاصا کرنو اگا کڑو اگا اس پنو با توره تنبولا وقت دیر زکوا کڑو کی چه کڑائی دورا جوڑو چه توره پکی زینا نو آغا بے دا سی جوڑو لا ستورا و بکتلانا اندازہ بے دا کولا وقدر فی سر دے اندازہ کا وکڑو کے وعملو صالحا وعمل کو انیک زپاغ باندن چتاسو کوئی لیدون کم ولی سلیمان رویہ تابع کڑے منگا سلیمان علیہ السلام لرباد دا سارت لے پا مسافت میاشتی ہوا او د مازیګر تللې په مسافت د میاشتې وو سمادو سهار چې باغه سره تفریح ته ووته مازیګر کې بسره تفریح ته وته په تخ بسور شو نو جب تخ بسور شو نو دوره مزل باغه سره تفریح له وته لکه یو میاش پیدل سړی رواني ولې هوا تخ باوا بروانو واسلنا لوینا القطره او بیولی منگا درا چینه گو گوڑو
د ګوګړو چینیم ولا د قلای چینیم ولا رواني کړی وي د ملک ترقی هغه د ملک په معدنیاتو راځي ملک چې معدنیاتی نو هغه ملک ترقی کوي او بیا هغه په خپل خو لاړی او هغه بیا چاته محتاج نه یو د یو ملک د کمزوري کولو لپاره دا آسان علاج داغی معدنیات بند کا ختم کا نو بس عمل بیا کمزوری شي یو سړی کمزوری کولو لپاره داغی اقتصادیات ختم کا چې اقتصادی کار دشمنای په خوا پښتنو کې چې براله نو بیا به پټی شاړو ولی چای به پټی کارل که دیکان بے لیگا نوم دشمنانو با پی ڈازے کولے چه پٹی رانو نکری دیر پارا چه دسخا پیسے نئی نو دے با کمزور ای پا ما او چه کالا دے اقتصادی مضبوطی پیسی ورسخا نو دے با بیا پا ما زوروری نو اقتصادیات بے والا خرابول د ملک د ترقای شي هغه د ملک معدنیات اقتصادیاتی ایران امریکای سره پنګ واچولا او د ایران او د امریکای روانه رااله وی ایران سره سو نکړې شولې دا غي اقتصادیاتو ایران کې تیل ډیرو او دنیا غی تا محتاج ہو چه تیل دیوالی او غی تیل ارزانو مرکول نو امریکی پیار سے اکڑل ہو کمزوری زکا نکر چلتی دا غی اقتصادیات موجود تیلی ہو اسو ما غی دنیا لتیل ورکولی شی پاکستان محتاج ہو دکا دی که دانا چه معدنیات نو خودل تی معدنیات رائستو تا نپری خودل آلتی پی IMF و دائی پی پابندائی لگولی دی تاسو بدا کار نکوئی تیل بندر آو باسی گینی صرف پا کوہاٹ کے پا شکردارا کی سورت تیل دی نو دورا او قیمتی تیل و رائستے نشی آلتی آئی پی پابندائی لگولی دی سورہ معدنیات چه پا پاکستان کے پا کوئی ہندو کش کی دی دورا بلزائی نشتے پا پاکستان کے پا غرونو کے یاقوت دی زمرود دی سواد کے زمرود راوزی پا کارٹلنگ کی قیمتی یاقوت دی اپا آگے پابندائی لگولی نیش رائستے که دا پابندائی دای مات اکڑے او خپل تیل او خپل معدنیات شروع شو اس لیے چه طول دنیا بدر لسم لئی خزنور سڑے والا پکار دے چاگوئی زنمانم دا پابندائی ہوگا اقتصادیات که پاکستان کی او سڑے پیداشی او اگئی او نوشے ایجاد کی او مشین ایجاد کی او عجت نرادی نو اگئی تجربی و مکڑے او گاڑے با پوپو چلی گی واغ انجینیران روک شو پتے دا مرد جوندیون لگی دا داسی انجینیران پاکستان کے چه اگئی دیر ترقی دی ملک لور کولیشی او اگئی چلی وئی چه حکومت دی لو انتظمون سر اللہ سو کی وئی سر سوک نشی کولی نکئی ولی آلتے کہ ملک ترقی کئی بیا چه ملک ترقیو کی نو بیا خوا پخبرو پودری یہ چاہتا محتاج نہیں ہے او دای خوئی نا منگا احتیاج دیو بلتا دی ناس یو بلتا دی محتاج یو پا دی ملک مولا طولنگو غریبو ما چه کالا طالب گریوا نو ما با بدے سوچو نا کول نو ما باوی داولی طول مولیانا جزانی یو زما پلار دی چه غٹ رکون اشتے نور خدا مولیان طول جزان داولی دا دا خدای خوخ دی خدای تا نزدے خالق دے عبادتون کئی بیا هم دای داسی داولی
زرستو په دې نتیجه ورسېدم چې مولا بیکاره نو، مولا ناراض نو، خو پروپیګانډا یې داسې جوړه کړو چې مولا به کار نه کوي، چې دې کار وکړي خو دې په خپلو پښو ودرېده. نو چې په خپلو پښو ودرېده نو بیا دې د چا څه پروا ساتي؟ نو پرېږده چې په خپلو پښو نه یې ولاړه، نو چې موږ پې څه کوو نو هغه به پې کوو. نو مولا دې اکثر یې هغه جوړو چې هغه به کمزوری او خانداني، چا کمزوری چې دې خبره نشي کولی. پښتانو به هغه مولا له ځمکه مدرسې له ورکوله چې هغه به کمزوری و، هغه له دې نه ورکوله چې هغه به طاقتور و. ګینې دی خو ثواب ګټه، خو پراپیګانډا داسې روانه وه چې کمزوری نو چې ته ورته څه وایې نو هغه به کوي، ناس به یې درته چې دی اقتصادي طور مضبوط دی. که مضبوط شه نو چې محراب هم ورڅخه دی او منبر هم ورسره دی او بیا مالی اقتصادي هم مضبوط دی، نو دلته به د چې هغه پلان بیا ټینګ شي نو هغې څه ته دې ته پرېښوده. نو انګریز په خپله روزنامچه کې خلک 3 ډلې کړی وو. یو هغه چې هغه معزز خلک اوس هم دا کوي، د ډي سي دربار نه تاسو د ډي سي دفتر نه ریکارډ راوباسئ. نو 3 قسمه یې کړي وو. یو هغه چې هغه معتبر خلک دی، چې هغه د دوی د اجلاسونو او د میټینګونو معتبر خلک وو. نو پای کې خان، نواب، سیاسی لیډر داو. نو چې کله به میټینګ اجلاس و، ضلع کې به اجلاس و، تحصیل کې به اجلاس و، صوبه کې به اجلاس و، نو هغې له به خان، نواب و، سیاسی لیډر به خو ملا چا په ټیپرو کې هم نه حساب و، ځکه د ده نه دوره سړی مه جوړو. او که یو مولا به چېرته لاړ نو ټولو به په سترګو سترګو یاره تا سره نه ښایي، ته دې ځای ته مه راځه، ته نه ښکارې، بې رستوکو او سپکوبې. دویم قسم یې ګرځولي درمیانه طبقه، پای کې زمیندار، بزنسمین، تجارتي دکاندار دای ګرځولي. او دریمه طبقه ذلیل خلک او پای کې چوړې چمار او د قرآن مولای ګرځولي. دا دې دپاره چې دوی قرآن زده نه کړي، د دوی حیثیت جوړ نشي، د دوی مقام جوړ نشي. نو مولا به یې سپک ګڼو. هر چا څخه به سورلي وه، خو مولا څخه به نه وه، مولا وی بد ښکاري. نو مولا به سورلي، مولا به سورلي نه ساته، پیسې به ورسره وي او موټر به یې نشي اخیستی. الحمدلله ما هغه شی بدل کړ. اوس هر یو مولا وایي زه موټر والم، دا نه چې دی نشو اخیستی، اخیستلې پې نه، سپکولې. اما وی مولا سپک نه دی، مولا د دې ټولو نه دروند دی او د ټولو نه عزتمند دی. نو چې کله اقتصادي کمزوری کړي نو بیا چې در باندې څه کوي نو هغه در باندې کوي. او چې اقتصادي ته په خپلو پښو ودرېدې، تا ځان له یو کار روان کړ، ټوپای خرڅو، خو څه کو نو ته به چا ته محتاج نه یې. الله سلیمان علیہ السلام له مملکت مضبوطو نو ګوره کسب یې داود علیہ السلام ته وښوده. واصله له عین القطر، د ګوګړو چینې والا روانې کړې اقتصادیات. او دا چې کم قوم کې راشي په خپلو پښو ودرېږي، هغه بیا خان او نواب او دا نه پېژني، ته وایي څه شی؟ دا یو شیخ القرآن کې الله دا شی چولی. د مردان نوابو یو مناظره کې د ډي سي دفتر کې شیخ القرآن ته یې ویل دا څه شر دی جوړ کړی؟ شیخ القرآن ته ویل چپ، ته یې د مردان نواب یې او زه د صوابای نواب یم، په خبره دې وکړه چې در باندې ګرځم. نواب یې داسې کوي چې بیا به کش نه کوو. د مردان نوابان ډېر مشهور وو،
دا چې کله ته په خپل پودري نو الله ته خبره کولی شي او چې اقتصادي نه نو تیس نشي کولی ته به ټول عمر بل ته به د لاس نیولی یې چانده راکړه طالبان یې راله تباه او برباد کړل په خدای یقین وکړه بدعتیانو څلوره نسخات اخیستلو موږ پرې ردونه کول او دی په یو کلي کې 15 مدرسې به جوړې کړي او بیا به هر یو طالب له رسید بک ورکړي د جمعې ورځ خو د دی ټیکئ نو طالب له بیا رسید بک ورکړی یو دوکه نو د یو مرګري په جماعت کې بولدوږي مدرسې له چانده راکړي بلکې نو طالب په چاندو عادت کی نو چې هغه د چاندې خوان والی نو هغه لا مولا شو نی په درېمه درجه او څلورمه کې سبق وایي مدرسې جوړه کړي نو په سوال یې عادت کی خو که سوامه نو د خپل عمرانو تختی نو به په ځان یې تېرو نو ولسلیمان الریاح تابع کړه مون سلیمان علیہ السلام له بعد خدا اخیری رضی زوم که تختی من هغه دا خبره وی میندو خویندو ډاډي ته شي د واسه مې نه ده کله کله منګه د واسه وینو راشو پینو اوخ باندې سورو اوخ په کلی راغی کوزیدې ته شنا اکورونه خاریدل وی میندو خویندو ډاډي ته شي د واسه مې نه ده ولی سلیمان الریاح زمان مرگری په یو کلی کې به څلور مدرسې هلکه ته چې د دین خدمت کې چې کوم ډومبای جوړاوه ته مولا شو ورشه پای کې تدریس کو او که تنخواه نه درکوي نو ته وایې زه د دین خدمت کو مفت سبقونه وم او ځان له دوکان واچو نو د هغه سره به ملګرتیا نو په یو کلي کې به 4-5 مدرسې نو بیا یو بوی چې مال چانده راګي بل بوی چې مال راګي بیا په خپل کې روان شي نو بیا به موږ روغې کوله نو بیا به چې د یو تن لغون ته حیثیت جوړیږي نو هغه بل بوی مناظر خزیمه شیخ خزیمه دا بل پکې ولې راغی نو دې باغه تخپی اړمیږي شل دا دی دا مدرسې ولا رواني کړه ټول بسني خو څو ګوزه هکه سوای نو بیا خبره بل خوایي نو ولی سلیمان الریحا تابع کړه موږ سلیمان علیہ السلام لره بعد غدوها شهرون د سار دلې په مسافت د میاشتیو د ماخام دلې په مسافت د میاشتیو واصلنا لوین القطره بایولې منګا دلا چینه د ګوګړو او باز پیریانو ناغو چې عمل وکړو کار وکړو مخامخ ده په حکم د رب ده او سوچ وکړو چې د دینه زمونږ د حکم نه او بس کو منګا دتا من عذاب سعیر دا عذاب سوزون کینا یا منو رحما شا کار وکړو دلا چې ود د خوخوا من محاریب آدمور چونا یا محاریب د مراد مساجد جماعتونه به په جوړول و تماثیل او سندرائی تماثیل هغه د غیر زیرو شکل مو د سندری وایو نقشه وجفان کل جواب او کاسه پشان نو جنوبان دی جواب جمل جابی دا غٹی غٹی کاسے و قدور راسیاتین او کٹوائی مضبوطی کھٹوی بے پی جوڑو لے اے ملوہ لداود شکرہ اوی منگا عمل کوئی داود والا دا پارا دا بیدار آئے او دیر لگ بھی زماد بندگان تا بیدار فلما قضینا علیہ الموتا نو کلا چې فیصله وکړه منګه په د باندې د مرګ وای په انبیاء مرګ نه دي سمانا ما دلهم علی موتی نو خبر ورنګه په مرګ د سليمان علیہ السلام الا دابت الارض تاکل من ساتا لیکن چنجی زمکی خورد دامسا الا په معنا د لکن مسسا منقطع
فلما خرّا کله چې پریوت بدن د سلیمان علیہ السلام زکه بیت المقدس جوړو نو پیریان اړم دی او دبادب کار کوي نو انبیاء نه چې با الله روح غستنو غي ته وی فرشتہ براله ستا ټیم پورا دی سلیمان علیہ السلام ته وی نو هغه کزنیم نو دای خو بیا کار نه کوي وی د شیشو بنگلا جوړا کا کوټا جوړا کا هاي کې ودرېګا او همساونی وا زبر نرو وال مدای وای چې ژوندې د ګوري راته دای به کار کوي د باده و هغه کار کو چې کله بیت المقدس مکمل شو نو هغه همسا چینجی خوړه هغه ماته شو بدن پرې وته فلما خرّا کلا چې پریوت بدن سلیمان علیہ تبینت الجرا یعنی عملی طور پریکٹیکلی پیریانو عملی طور دا خیارا کڑا چې دای په غیبو نه پوهیدل که پوهیدل نو دای بکار نکو یا مانا دا تبینت الجنہ خیارا شو پیریان خلقو تا کدای پوی دے پا غیبو باندی نو دای بدرنگ نو ترگڑ پاساب سپکا ان کی کیے لقد کانا لسبین فیم مسکنیم آیاتون پتا اسراشتے دا سبا والاو دا پارا پسائنو دای جنخا تفریحی دنیاوی مملکت سبا دا یمن کی یو علاقہ وا دا آغی مشر دا غنمو عبد الشمس دا پلانو میں اسجب دا نکنو میں یارب او دور نکنو میں قحطان دا سبا عبد الشمس دا پا عربو باندی تیر شوئے دے پہ حجاز باندی راغلے او کلچ دے پہ حجاز باندی راتو نخبر مولیانو ورطوی چی دیزا کی آغا آخری پیغمبر برازی نو آغا زائی کی ادری دا قصیدے ویلے وا یرخضو فی الحرامی ویملک بعدهم منهم ملوکون یدینو القیاد بکل دامی ویملک بعدهم منهم ملوکون یدینو القیاد بکل دامی لا یرخضو فی الحرامی زمن دا بعد با یو لوی بادشاہ راشی چاگا با مشرک لا اجازت نور گئی پا حرم کے ویملک بعدهم منهم ملوکون یدینو القیاد بکل دامی او دا غی نرستو بیا بادشاہان راشی آرا موقع باندے ویملک بعدهم مننا ملوکون یسیر الملک فینا باقتصامی او بیا با دا غی نرستو بادشاہان راشی او تقسیم بوشی ویشل بو کی دا ملکنو ویملک بعد قحطان نبیون تقیون محبتون خیر الانامی او دا قحطان بعد با نبی راشی اغب و حق دارو گردی تقیون محبتون خیر الانامی شاہ دیر پرزگاری اللہ تبا جزی کئی غرد مخلوق بئی یسمى احمدن یا لیتانی وعمر بعد مبثی بیعامی داغنون با احمدی او ارمان دی چه داغد بی احسان بعد سی اوکال جواندے وے یسمى احمدن یا لیتانی وعمر بعد مبثی بیعامی فازو دوائبو بنصری بکل مدجج و بکل رامی ارمان دی چه داغد بے سب نماز زی او کال جواندے وے ما بداغ امداد کڑیو پا ہر وصل بن فوج باندی او پا ہر غشویشتون کی باندی بکل رامی دا غشویشتون کی فوج باندی اللہ وار کڑیو متای ظرف کنون ناصری ومن یلقاو یبلغو سلامی او کلا چاگا راہی نو زمان سلام ورطا ورسوئیو او دا غی امدادو کئیو ارمان دی چیز جوانده وی چیز دا غسپایی گرزی دلوی
د مملکت سبا بادشاہ دا ارمان کړو چې ارمان دی محمد رسول الله زما په ځان راغلی چې زه د هغه سپایي وې او ما د هغه ملګرتیا کړې وې دا آباد ملکو او دا داسې ملکو چې په دې کې 300 فوټه اوچت هغه یې بند تړلی او 200 فوټه فلنو او اوبه یې ودرولې وې او د هغې نه بیا نهرونه ایستي وو په ټول علاقه کې خواره کړي وو او هغه ملک داسې آباد و چې هغې کې مچ مار لړم دا موزي څیزونه نه وو او د لارې دواړو غاړو ته به باغونه وو ونې به وې میوې او چې یو سړی به په لار روان و په سر به یې ټوکرا ښکاره ایښې وه نو لږ ساعت بعد به هغه میوو ډکه شوه چې دومره میوې په لاره کې به راپرېوتې او آباد ملک و او ښایسته ملک و خو چې کله د خدای عذاب پرې راغی هغه ملک تباه و برباد شو لقد کان لسبع فی مسکنهم آیة پتاي سراشته د سبا والو د پاره په ځایونو دای کې نخا جنتان یعنی یا جنتان د دو باغونو یا هما جنتان ان یمین و شمال کی طرف او ګس طرف تا او وی موږ خوري د رزق دراب ستاسو نه شکر با سید الله کله او پاک او رب بهون کې فارزون د ارادو ک مخې واړو دا الله تابعداراینا راولېګه په منګه په دای باندې سیلاب د بن مضبوط او بدل ګمنګا دایلرا دغه دو باغونه په نور دو باغونو چې خاوندانو د خوراک بد مزي و اصل او غز اصل موږ ته غز وایو تاسو پته نشئ څه شی وایي دا چې نرای دستنی پشان پانی او اکثر په خشکو په شړو کې د کوهات طرف ته ډیر دي زمنګ علاقه کې په خواو اوس ډیر کم دي خشکا کې کېږي غزو ته وایي کیګر نه غز او نرای هغې کې دا کمال دی چې ته اوس وځې د بدن کې خپه دې اوس وځې ده لاس دې اوس وځې ده د هغې هغه پوسته کې هغه راوالې په طبخي سور کې اوړی کې او هغه پې د پاسه واچې پسې وي نو هغه سوی 2-3 ورځې کې ټیک کېږي 400 رسوي دا پکې کمال دی اصل غز وشی من صدر قلیل او زشه دا جاڑا گو لگونا صدر اصل کی وی بیرتا مرانا کا جاڑا گئے دا وڑی وڑی بیری او دا پا دی خوشکو کیو پا میرو کیو پا خراب ازمکو کی مونگا تا جاڑا گئے وائیو تاسو تا 400 وائی وشیم من صدرین قلیل او زشه دا جاڑا گو لگونا دنگی گی نا یہ بیرا خو دنگی گی نا خوراغو نی موتا جاڑا گئے وائیو پا خوابا دی ملک گیس دو نو زنانو بتا نرونا چول گیس ہونا نو اغیل اب خلقو بالن راڑلو خشاک بی راڑو نو یو کو بدن غرید پارا خشاکو بلرگیو دو تنور د پارا خشاک نو دی علاقہ کی 2 قسم خشاکو یو تبی بوچڑی وی چاگا با دا درب زمکا بے وارو لا نو پائی کی با دا درب راو خطری نو با واوڑی دل نو با لکانو را ٹولون دی او پندو نبی تینا تاڑل اگا با دی سڑک نا آپالا چکا زمکا دا میرا زمنگا نو پاگی کی بغی تا ومنگ بوچڑی وی زکا ما پخبلا راوڑی دی زبالار ما مور باندې خوشحالی ده چې ما بولا خشاک راړه نو زبالار ما نو آلتی باندې اگر آٹولی کلی او صادر کی من پکت پاندو تاڑو
او د دې سړک نه چې سړی لږ مخکې لاړ شي نو میرا کې نو د هلته نه سور پل ورته وایي د هغه ځای نه به مې پان په سر کېښود چې را روان به شم سړک ته به رالم نو ګنټه پس به یو لاری راتله نو مونږ به په سړک غوږ کېښود هلکه لاری را روانه ده که نه ته وګورئ نو مونږ به یې غر غر کېږي بیا به پان په سر کړو هغې ته به بوچړې وي او دویم قسم خشاک هغې ته به جاړګای وي نو جاړګای به کته دی غر کې او دی طرفونو کې نو مونږ به دوه خاخای څنګه پیدا کړی یو به وړه وه یو به غټه وه هغه وړه به پې داسې کېښوده په لور باندې بلې زر زر نو هغه به یو د بل له پاسه کېښودې او به ګرځېدو پې نو چې هغه به ټول یو بل کې ونښتې نو هغه لوی خاخای به پکې ومنډله او اوچته به هغه په سر باندې او را بړه هغې ته به مونږه چاپه وې نو چاپې به یې راړې ما په خپله راوړي دي نو ځکه راته پته ده نو هغه جاړګای وشیء من صدر قلیل وشیء من صدر قلیل او څه شی د جاړګو لګونه اباغونه بدل شو ذالک جزیناهم بما کفروا دا سزا ورکړه موږ دوی له په سودا چې دوی کفر کړی و او سزا نه ورکوو موږ مګر نه شکر وتا او ګرځولې موږ په میند د یو میند کلوا کې چې خیر اچولې موږ پای کې قرآن ظاهرتن کلی نږدې نږدې چې ملک آبادي مې پای کې کلی نږدې نږدې زموږ علاقه اوس آباده شوه نو بدې کې چې یو کله ختمېږي نو بل شروع کی پنځبیر ختمېږي نو شاه منصور ورسره لګېدلی شاه منصور ختمېږي نو کونډه ورسره لګېدلی کونډه ختمېږي نو انبار ورسره لګېدلی پخوا دا ملک خوشی و پنځبیر نه چې به ووتې نو دغه دړه چې ده اوس چې بازار دی او دغه دی په دې را به شوکې کېدی دا زما یاد دی او دا ملک خوشی و بیا به شاه منصور راغی بیا به ملک خوشی و دا د کونډې موړ او دا علاقه ټوله خوشي وه که ملک آباد شي نو کورونه نږدې نږدې شي وقدرنا بیا سیره اندازه کړه موږ په دې کې سفر اندازه شي بیا چې ملک آباد شي نو سړي ته پته لګي چې د دوره ټیم کې په فلاني ځای ته راسم او چې موټروې ته وخېږي نو سړی وایي په کم یو غنټه کې به زه پېښور کې کوزېږم ځکه اندازه وشي موټروې ته وخېږي په کم یو غنټه کې به زه د اسلام آباد په انټرچینج کوزېږم نو هغه ټیم سړي ته معلومي دې ټیم له به فلاني ځای ته رسم دې له به فلاني ځای ته رسم کله چې ملک آباد شي وقدرنا فیها السیر سیرو فیها لیالی و ایاما آمینین او منگا زئی بدی که شپی او درد پا امن فقالو نوی دیو یعنی پا ادبار دا حال پا ادبار دا عمل پا فلی نوی پا عمل پا عملی دا سی شروع که چه خدای پا منگ عذاب راولا فقالو نوی دیو واربا زمنگا لروالیو کی پمین سفرنو زمن کی او ظلمو کدائی بزانونو نو گردور منگا دیلر تاریخ د زمانے ومزقنام کل ممزقین ذرا ذرا منگا دیلر آپ پورا ذرا ذرا کولو یقینا نیک دلائل دی د پارا دار یو کلکو دریدون کی تابدار ولقد صدق علیم ابلیسو ظنہو او تاکی سرا رشتیا موندر بدائی باندی ابلیس خپل گمان نو دای تابداری وکړه د ابلیس مگر یو ډلې د مومنانو نه هغه اوس او خزرج اوس ترو خزرج وروارو نو هغه خوب ولید اوس چې په دې ملک باندې عذاب راځي ساری بي سراو تړلا وی زه هجرت کوم وروارو ته زوم در سره زما دای د یمن را روان شو او مدینه منوره تراله او دا غي د بیا قبيله جوړې شوې
وما کانا لہو علیم من سلطان نو دی شیطان لرا دیبان سزور اللہ لنا لما لیکن منگا اختیار ورک دید پار اید امتحان دید پارا چخکارکو منگا جسو کی ایمان راڑی پا آخرات داغا چانا چغویل دینا بشکی اور رب ستا دے بارشی باند نگاہ بان ولید اللہ زین زانتم من دون اللہ اس اغا شباد مشرکین رد کئی چوئی دی مالکان دی او دی صدار دی او دی لے اختیار ورکڑ دے او دی دا اللہ سر امداد کئی او ولید اللہ زین زانتم من دون اللہ وارد پیغمبران را مدد کئی آن کسان چتاس بھی گمان کوئی بغیر دا اللہ نا دا مددگارانو لام لکون مسخال ذراتین واقدار نی پاندازی دیو زرین برام نخکتا او نشت دی لرا پدی کس برخا وما لو منو من دوئی نشت اللہ لا دین سوک معاوین ولا تنفو شفاعتو اندہو فائدہ بورمی کی شفارس اللہ سخا مگر اچالا چی اجازتو کی اللہ داغت پارا یا اجازتو کی اللہ اغتا لمن اذن لہو او داد شفاعت ازدی یو دے شفاعت قاری پزور خلاصول دا اللہ نسوک نشی کولے یو دے شفاعت ازدی چی اللہ اجازتو کی چکتا لس و کس اللہ شن اللہ شفاعت کے زی معاف کوم چی شرک نہیں کرے گناہگاری او دابکی قیامت میں بعد اول شفاعت بگئی نبی علیہ السلام انا اول من یشفاع او شفاعت بالا کی چی شفیع و مشہود دوارا پا توحید تلی نو لا توحید نے خیارا شوئے دا گئی قیامت نے راغلے نبی علیہ السلام شفاعت نے کرے او تو آئی شفاعت کئی قرآن کی نفد شفاعت قاریہ پینزوی زائع کئی چھ بزور دا اللہ نخلاصولو والا نشتے سورہ بقرہ اتصلو اختمایات 173 نمبر آیات 254 نمبر آیات سورہ انعام آیت نمبر 51 آیت نمبر 70 سورہ مریم آیت نمبر 87 سورہ انبیاء آیت نمبر 28 سورہ شعراء آیت نمبر 100 روم آیت نمبر 13 السجدہ آیت نمبر 4 سورہ فاتر آیت نمبر 40 سورہ یاسین آیت نمبر 23 زمر آیت نمبر 44 مومن آیت نمبر 18 او آیت نمبر 73 شورا آیت نمبر 9-10 زخرف آیت نمبر 86 سورہ دخان آیت نمبر 41 سورہ نجم آیت نمبر 26 ملک آیت نمبر 19 اور 21 حاقہ آیت نمبر 35 سورہ انفطار آیت نمبر 19 سورہ اعراف آیت نمبر 53 سورہ یونس آیت نمبر 18 سورہ طه آیت نمبر 109 اور سورہ السباء دا آیات پینزوی زائع نفذ شفاعت قہری کئی چھ پزور دا اللہ نخلاصول سوک نشی کولے وَلَا تَنْفَعُ شَفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ اللَّهُ فائدہ بوارنے کی شفاعت اللہ سخا مگر آگا چالا چی اجازتو کی دا غدا پارا تردے پورے چکلا لرشی اراد زلون دائینا قالو نوائی ورطلان دی فرشتی برانو تا
ماذا قال ربکم سوی استاسو رب چکلا اللہ وحی رالی اسمان کی گڑنگار شروع شی لگا زنزیر چی راخ کلی شی نو فرشتی پہ حبت شی او چکلا آگا آواز ادریگی نو لاندی فرشتی برانو تپوس کی اللہ سوئے ناغی ورطوی اللہ پل حکم راو لے گا الحق حکم راو لے گا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ او اللہ دے دو چت مرتبی والا لوی مرتبی والا واسو گر رزق در گئی تا استاد براو خاتنا دلیل عقلی الزامی دی بغلی شی قل اللہ نوایا اللہ نمانگاو یا تاسو پہ ہدایتو یا بگمراہ خیارہ کی مجارات الخصم قل لا تسالونا ما اجرمنا ورطوائی تاسو نبا تپوس شی کولے دا چې منگا جرم کرده ده او منگا تپوس نشی کی ده دا چې تاسو ای کوئی وایا جمعوال باو کی رب زمنگا پمیان زمنگا کیا بیاو فیصلو کی پمیان زمنگی پرشتیا او دیدا اللہ قراد فیصلو کا ان گناہ دیدا اللہ فیصلہ کا ان کے پوا قل ورطو ہے پیغمبرات زجر بشرکو او غی ایمان تا کسان چه تاسون خطی غی پوری مددگاران چه تاسو ای دا مددگاران دی کلا چاره امدائی ندی مددگاران بلکہ دا اللہ غالب دیو حکمت والا اس بات دا رسالت وما رسلنا کنے لے گلے منگا تالا مگر ٹولو خلقو تا زیرے ورگونگے ویرہ ورگونگے لیکن اکثر دخل کو نپوئی گی وہ زجر ورکی بیا منکرین دا قیامت تا او اس بات دا قیامت کئی وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ وائی دی کلب ایدا وعدا کئی تاسو رشتی وائی تاسو را لوز دے دروازی چنورستو کی گئی داگینا یو ساعتا نبمخی کی گئی وقال الذين كفروا اس صداقت قرآن کریم و زجر ورکی منکرین تا وایا کسان چی کفر کردے نمانو منگا دا قرآن او ناغا کتابونا چی ددین دی پخوا کوئی تا کلا چی ظالمانو درول شدا اللہ سخا واپس کئی با بعد تخبرا نوائی با کسان چایو کمزوری شوی تفسیر دی ارجعو کئی وائی کسان چایو کمزوری شوی کسان تا چغیو زور ور اغیو مشران کنوائی تاسو نمنبوی ماندار وائی کسان چغیو زور ور کسان تا چایو کمزوری شوی مریدان تا انانو صددناکم عن الہدا آئی منگ بن کڑی وئی دو قرآن و سنتنا خیر الحادی حادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی منگا بن کڑی وئی دو قرآن و سنتنا پس داغینا چرال تاسو تا بلکہ وئی تاسو مجرمین نو آیا کسان چریو کمزوری شوی کسان دا چریو زور ور اغی مشران بلکہ تدویر دشپی او در را پسیو بل مکر اللیل والنہار یعنی مکرکم مکر اللیل والنہار کلا چه تاسو منگ تا حکم کو چه من کفر کو پا اللہ او کردو اللہ لرا پا مثل اللہ واسرن دامتا پتا بگیق بیمان تیا کلا چه وینی عذاب کی چه کفر کردے زکا زنزیر و تولی چاہی زکا زنزیر سپیتا چاہی خلق او د سپو کار کړو زنجیر ورته زکا چي عرفی تمہیں اندر زگو غای رقیبان آواز سگان کم کند رزق گدارا عرفی در رقیبان دو چکو نمی یاری گوئی د سپو کا پاری او فقیر رزق واری دا اگر رزق نشی کامونے وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا وابچو منگا تو گنا غرغر زنزیرونا پسرد کافرانو کی ورطبو ایلشی
حال یجزون الا ما کانوا یعملون دیل سزا نشي ورکول مگر دا چې دی کول وما ارسلنا فی قرية من نذیر اثبات د رسالت نه لګلې منګا او گلی کې ویرونګه مگر ویل دی مال دار داغي منګا پاج تاسو په لګلی شوی انکار کوو وای دې منګا زیاد وبېدوار د مال او اولاد او نو منګا سزا راکړې شوی وای ان ربي ابسط الرزق کینن رب زما پر خیر رزق چاله چخواشي او تنګي لیکن اکثر د خلکو نه پوهیږي او نه معلومه تاسو نه اولاد تاسو پاگه طریقہ چی نزی کی تاسو منصخب درجہ کی الا من آمنا مگر عمل دا اچھا چی ایمان راڑا عمل اگرنے که دا کسان چی دیل را بدلدو چند پسو دای چی دی عمل کڑے و وهم فی الغرفات آمینون او دی بوی بالا خانو کی پامن او کسان چی تلوار گئی زمگا تنو کی دا کمزوری کولو دا کسان جی دیو پاس ذات کے حاضر گشی قل ان ربی ابسط الرزق دا اصل کی جوابون دی آگا اعتراضونو وای پیغمبرہ یقیناً زما رب فراخی رزق چالے چی خوغشی بندگان نو تنگی اغلا وما انفقت من شینا چی خرگی تاو سمال فوائی یخلفوه نو داغا مال پاتی بکی دی منفق لر ثواب چاچه مالو لگو ثواب والا پاتی شو یا فهو یخلفو داغا مال فهو یخلفو نو داغا مال پاتی بکی نور مال اللہ با نور در لدر کی چستا نوکر اگر خدماتو کو فهو یخلفو نو اللہ با بلصدر لدر کی مال دیو لگو نوکر باندې دین کارو کو خدمت دی پیو کو چاگه او کارو کو مالیو لگو کاریو کو داغی سلب اللہ تعالی در کی وما انفقتم من نفقتنا چه خرج تاسو من شین سشیف و یخلفو داغا مال با پاتی کی دی منفق لر ثواب وهو خیر رازقین دا اللہ دے غرد رزق ورکا انکو نا ویوم یاشرهم جمیعان یاد کا غراد چه پور دبک منگا دیلا ٹول بیا بوائی منگا ملائکو تا آدادی آہولائی یا گنکانو یا بدون آدی کسانو تاستا عبادت کو حجز دا ملائکو وائی ملائک پاکی دتا را اللہ تزمنگا ماوینی بید دینا بلکہ دی عبادت کو دا پیریانو اکثر بهم مومنون اکثر دینا پاغیبانی ایمان راڑون کی ہوا پیریانو تا میرا مدد شوی فَالْيَوْمَ لَا أَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا دا ساعتی واجدار بنی باز استاسو دا پار دا بازو ند نافع و ند ضرر او وائی منگا کسان تا جزل مکڑے ہو سکئی عذاب دور آگا چه تاسو پی تکذیب کو او کلا چلو سیشی دی باندی زمانگا آیاتونو واضح صداقت دا قرآن وائی دی ما حضا اللہ رجلن دا مگر یو سڑے دے ارادہ گئی چه بن کی تاسو دا غسنا چه عبادت کو تاسو مشرانو وقالو ما حضا اللہ افکم مفتر وائی دی نیدا مگر دروغ زان جوڑ کے شوی وائی یا کسان چی کفر کردے حق تا کلا چراغ دیتا ان هذا الا سحر مبین نیدا مگر جادو کارا چی حق راگوی دا جادو دے مڑا شیخ القرآن تے کوئٹا کی فوئی کپی چی شیخ القرآن تے نا تا پوسو کا ملاغلش نوی جادوی پی فوکو وما تینا من کتب اندی ورگڑی منگا دیل کتابونا چلولی دی اغیلارا او ندر اگلے گلے منگا دی تامخستان یرون کے وکذب الذین من قبلهم تکذیب کرے آگسانو چمخ کی دی نو
وما بلغو میں شارما آتیناہم او ندی رسیدلی دی لسمی سے دا آغا تا چمنگا ورکڑی وغیلا فکذبو رسولین وی تکذیبو کو زمادا انبیاؤنو سنگا و عذاب کیفا کانا نکیر یعنی کیفا کانا نکیری زما عذاب سنگا یا کیفا کانا انکارو ددائیغا انکار اگی انجام بیا سنگاو قل انما اذکم بواحدا و بیشکا پندر کم تاسو تا پہ یو خبرہ پختانو اسل خبر ساری یو سڑی اللہ دا یو خبرہ تکوم ان تقومو للہ چودری گئی اللہ تا کہ گانی یو کہ زان لا مسنا و فرادا کہ دودو یو کہ زان لا بیا سوچو کئی نیشت دے پمار گریستا سنی وان توب ما بصاحبکم من جنہ نیشت دے پمار گریستا سبان دلی وان توب دسی سارکائی کے طالب شما تر کافی پوری کتابونا ما دلد کلی کے ویلیو او بیا کافی لا سیسا میں ویلیو او بیا لڑما سرکائی تا سرکائی کی او کامرہ بوا طالبان با پکی اوزائی دے رہو یو رد یو طالب یو سوالو لکو او گا چٹی پستن باندیو لگو کامرہ کے استن و پاگیو لگو اگر لکلیو چه طالبان مال جواب را گئی چه ان زیدن کریمن ان زیدن کریمن ددی ترکیبو کئی نو آگا چٹ لگی دلیو یو راست تیرا شوا دویمہ تیرا شوا طالبانوی دی جواب پکار دی نو ما دایو کئی کنا مو غزان لسبکو نوی خو خیر نو ما داغی جواب لکھو ما جواب دا انا امین ندے پمانا دا جڑیدون کی دا فیل دے آگا انا حرد روح مشابہ بالفیل ندے زیدون فائل دے ریم وی رٹتا تشبیح دا رٹ ساور کاننا زیدون کریمن اجڑل زید پشاند دا رٹ باندی او دا آگا انا نے چے اسم خبر غاڑی اب یا ماولی کل ما ایوہ الطلباء الکرام تعصموا وتجہلوا وتکبروا وتفکروا ما بصاحبکم من جنہ هل تدلون فی القرآن آیاتین وفیہما لفظ واحد ففی مقام یدغم وفی مقام لا یدغم علیکم بالجواب مع المدہ دا سے زارہ توخیا کہ قرآن کے او لفظی او زائدغام کی گئی او بلزائن کی گئی او وجہ لکھی او تعصمو و تکبرو یعنی اگر بابی تفاول دا پارد سل دا ماخذو نو خب ما غلق روان دا غصرو لکا نو اگر چٹ لگی دلو دیر رازی تیر شوی چا جوابو نکو یا مرگروی دا صدی لکلی ما دا مرم ومن یشاقق الرسول ادغام نشو ومن یشاقق اللہ و رسول آلتی ادغام شوی دی اما جوازی قائدہ کہ کیا ہو کرنے کے خمایہ سے دلی کلی ہوئی اچھٹے لگو لے انہوں تاسوی جواب کو لگاڑی نو مہم لگو نو گردی تا جد نہیں ہے ما بصاحبکم من جنہ ما تعصموا وتجہلوا وتکبروا ما بصاحبکم من جنہ نشتے دے مرگر استاسو باندے لیوان توبہ دل تا ہم ذکر کئی سوچو کئی ما بصاحبکم من جنہ نشتے ستاسو مرگری باند لیوان توبہ انو الا نذیر لکم بین یاد عذاب شدید ندا مگر یر ان کے تاسو لام مخدا عذاب سخنا وما سالتکم من اجرن فهو لکم ما موصولا آج غفتمی تاسو نس اجر نو استاسو شو کما پی درنا سپیسی غفتی جیب کے واچو ان اجری اللہ اللہ ندے اجر زمان مگر دا اللہ سخا او دا اللہ دے پارشی باندے گوا قل ان ربی یغذب بالحق وایا یقین رب زمان راولی حق لرب باطل علام الغیوب پوہ پا غیب باندے وراغ حق وما یبدو الباطل
او نشی پیدا کده باطل وما ویده و نما بیاراو گردی وای پیغمبرا گز خطا شون بیشک آسزاد خطا ده پما او گز پسا ملار روانی مانو بزرگ داغی چوائی که ایمان تسما رب شاندار دا اللہ وریدون کے نیستے ولو ترائفو دیو گوینتا حالت دی مشرکانو اس فزیعو کلا چدیو یارو لیشی فلا فوتانو نبوی دیل اخلاص دل ووخیدو من مکان قریب و بنیو لیشی دزائی نیس دینا وقالو آمنا بی وائی دے من ایمان راوڑ دے پدی آنگو با بیا چگی ویو وائی بدائی من ایمان راوڑ دے پدی وانا لهم التناوشو چرط بای دی لرانی ولد ایمان من مکان بعید دزائی لرنا ایمان خدارنا دلتا پادش دنیا کے وقت کا فرو بی من قبلو تاکی سردی کفر کرے و بدی باندی پخوا وَيَغْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ اولی وادی غیب لرا من مکان بعید زائل لرنا سمجھو اسے باڑمی خبر بقید خلاصون لاری نشتے وحیلا بینم و بین ما اشتونا واکی بشب میاندائی کے او میاند آسکی جدائی غواری لکا چکار شو دا امثالو دای سرپ خوا انہم کانو بھی شک مریب دیدائی پہ شک کی لالا شک ان کی سورت کے شبہد مشرکین و رات کولا چھدائی زمان دا پارا شفارس کئی او ایجز دا شرفائی ارباو چوگورا انبیاء عجز دی جنات عجز دی بادشاہان عجز دی ملائک عجز دی اللہ تا نمتصرف بلسوک نشتے مخی بسم اللہ الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتطير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا بالأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه هذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر تبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة وما تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع ما في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان
إنا لنكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لا تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلون يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضل لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلا تجد لسنة الله تبديلا ولا تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهره من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. سورہ فاتر مکی سورت دے نزول کے 2 اختم پس دے سورہ فرقان نا نازل شوئے دے اور ترتیب دو سورتن کے 15 دے پس دے سورہ سبانا ربط دی سورت دما سبق سرا پگن وجوہ باندھ دے یو دا چمک کی سورت کی عجز دو شرفائی اربعو بیان کر ندی سورت کی اول کوئی الحمدللہ حمدنا دا اللہ وایا زگا نوٹول محتاج دی واجز دی اللہ چاہتا محتاج نہ دے یا مکی صورت کی نفد علم غیب وا جناتنا چی جنات عالم الغیب ندی فلما خر تبینت الجنو اللہ کانو یعلمون الغیب ما لبیثو فی العذاب المہین نو گورا پیریان اغی عالم الغیب ندی صورت کے اتلیق شمایات کوئی ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہو علیم بذات الصدور چاگئی عالم الغیب ندی نو عالم الغیب سوک دے نو دلتوئی اللہ عالم الغیب دے اور نور عالم الغیب ندی یا مخی صورت کی عجز دو شرفائی اربعو ذکر کر چه انبیاء عجز دی اولیاء عجز دی جنات عجز دی بادشاہان عجز دی ندی صورت کی خلاصہ ذکر کئی یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ هو الغنی الحمید دیار نسمیات کے چطول عجز دی و محتاج دی او اللہ بے پرواہ دے امتیازات صورت دا صورت ممتاز دے دنول صورتنا پاگا
درې قسمونو د خلکو باندې چې درې قسمه خلک دي چې هغه 22 میعاد کې د هغوی ذکر کوي ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله بعد درمیان دی بعد مخی لارل او بعد رستو پاتی شو دا ببل صورت کی نشتا دارنگی دا صورت ممتاز دے دنورو صورتون پا بیان دا غرنگونو دا غرونو باندے چه دا غرونو دا گاتو مختلف رنگونو دی اگا پا دی صورت کی خودلی دی او بل صورت کی نشتا سورت کے اس بات توحید کئی پادلو اقلیو باندے اس بات توحید پادلو اقلیو اول کے دعوت توحید ذکر کی الحمدللہ بیا دویم ذل ذکر کئی آیت نمبر 3 کے ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده اور بیا دیارلسم آیات کی بیا دعوت توحید ذالکم اللہ ربکم له الملک دی صفت دنو علا اللہ دی رب ستاسو لہو الملک اللہ لدی اختیار نوادری زل دعوت توحید ذکر کئی الحمدللہ فاتر السماوات والارض دا اللہ مناسب صفت دنو دی اللہ لا آغا اللہ چھ پیدا کن کے دا اسمانو زمکو دے گردون کے دے ملائک لوا استازی صاحبان وزر دو درے او سلور او زیادہ ہی پیدائش کیا گا چھ خوشی دا اللہ یقیناً اللہ دے پار سبان قدرت والا ما یفتح اللہ للناس ناغا چھ پرانی دی خلق اللہ سمیرہ بانی آغا چھ پرانی دی اللہ خلق اللہ سمیرہ بانی نیشتے بند ان کے داغی سوک او آغا چه بند کنی نشته پرانیستون که غیلارا پست بندولو دا اللہ نا او دا اللہ غالب و حکمت والا دے یا ایوہ الناس اس دلائل پہ اثبات توحید او خلقو یاد کئی نعمتون دا اللہ پہ تاسو باندے آشتے سوک پیدا کہ ان کے بغیر دا اللہ نا چرزگدر کی تاسو تاد براغ خطانا لا الہ الا ہو نوائی بیدا اللہ نبل حاجت روانیشتا فانا توفقون وکم طرف دوارو لے شوئی وَإِيُّ كَذِّبُوكَ تسلی بعد البیان کدائی درو جن گئی تالران مخفا کی گا پتائی سران نسبت درو گشو انبیاء تا مخستانا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اللہ توابس کی ٹول کارونا اس اثبات دا قیامت یا ایوہ الناس او خلقو یقینن وعد دا اللہ رشتیادا دوکا نگی تاثر را جو اند دنیا دوکا نگی تاثر را پا اللہ باندی دوکا باز غرور چه فاتح دا غین سرشی مانا دوکا چه زمین دا غین سرشی مانا دوکا باز اِنَّا شَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ یقیناً شیطان ستاسو دشمن دے اونی وی دلوا پا دشمن آئے بے شک آر آغواری دیکھ پلے ڈر دل را دید پارا جشید جہنمیانونا الذین کفروا آگسان چی کفر کرے دی در عذاب سخت دے آگسان چی ایمان لڑا ملیو کنیک دی در بخنا وزیر عزت مند آجر لوئے افمن ذوینا لو سو عملی آیا غسو گچ خیستک رسد بد عمل ده فرعاو حسنان وینی ده غیل رخیستا فإن اللہ یذل من فرعاو حسنان وینی ده غیل رخیستا بد عمل و تخخکاری
نو دیکھالا توبہ باسی فَإِنَّ اللَّهَ يُذِلُّ مَن يَشَاءُ یقیناً اللہ مور د گمراہی وی باغ چاچے خو گیشی و توفیق ورگئی چالا چخوشی دا اللہ فلا تذب نفسو گالیم حسرات نبون زی تالرا ستا نفس بدائی باندی افسوسونا چدائی علاقی و تپی خپاشی ان اللہ علیمون بما اسنون اللہ پوہ دے پاغ باندی چدائی کئیو واللہ اللذی اللہ غزاد چرالی بادونا اچھتگی ورید لرا فسقنا ویلا بلد میت بوزو منگا دی لرا کلیوتا ورید را اچھتشی او سلائی راشی و غاغا ورید روانا کی چکمزائی کے روڑینو انتلالشی و بارانوشی فاہینا بیلارد بعد موتها نتازکو من بدیبان نزمکا پس دو چیدونا کذالک النشور نو دارنگ دی پورتا کے دل مخلوقات من کانا یرید العزتا سوچ ارادہ کی دے عزت فللہ العزت جمعیانو اللہ نے دے عزت ٹول عزت دا اللہ لاس کے اللہ رضا کا طالب عزت زیاد کی او دا غرض دی آیاتنا رد دے پا کافر و باندی نمانا دا من کانا یرید العزتا سوچ ارادہ کی دے عزت چه درگاہ تا زما بابا سخا زما چه مزه عزت من شما مالوا من جوران قدرو کی نو آغا دی عزت من کول نشی ولی فللہ العزت جمعیہ اللہ لدے عزت طول او دویم مانا من کانا یرید العزتا سوچ ارادہ کی دی عزت رد پا منافق چه ده کافر و خواهد دیل ازی چه زبا عزت من شما نو پا ده نی عزت من کے گی من کانا یرید العزتا آغا منافق چا ارادہ کی دی عزت ده کافر و سا فللہ العزت جمعیانو اللہ لده عزت طول یا رد ده پا منافقانو باندے من کانا یرید العزتا سوچ ارادہ گئی دے عزت رد پا کافرو فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا چھ دے وی مسئلہ پا پٹا کم زبا عزت من شما یا کافر جو بابا لبلار شم زبا عزت من شما من کانا یرید العزتا آغا سوکا چاہی ارادہ گئی دے عزت درگاہونو کے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا اللہ لدے عزت طول زکر دی وہ درگاہونو کی عزت طلب کئی کنا سورہ مریم آیت نمبر 81 اگوڑی یواتیا نوالتا ہوئی چھ دی وہ عزت درگاہونو کی کتا یواتیا میات سورہ مریم شپاڑ سمسی پارا شپاڑ سمجھی پارا سورہ مریم وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا انہی والدائی بغیر دا اللہ نا نور مددگاران لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا دید پارا چشی دی عزت ورکا ان کی نو دائی مددگاران نیولی چی عزت من بشو یا رد پا منافقانو من کانا یرید العزتا سوچ غاڑی عزت لد کافر سغا فللہ العزت جمعیانو عزت اللہ لدے ٹول کافر اللہ اس کی عزت نشتا منافقانو تاسو کو دین دی سغا زی چمون با عزت من شو نشی عزت من کولے اور رد پا منافقانو لگا سورہ النساء یوصل یو کم سلو اختمایاتو گو رئی منافقانو زان لعزت لٹو پا دے چه من بردی کافرو سر مرگرتیا گانی او دوستائی کهو نو پا دی باندی با منگا عزت راک لیشی او من با درانشو من با عزت منشو نو اللہ وی منافقان تاسو دی سر عزت لٹوئی او دای سره ګوره عزت نشته ایسه ځان کړو یا
سورہ نساء یوصل یوکم سلویختم آیاتو گو رئی نوال تذکر کئی یوصل یوکم سلویختم آیات 139 یوصل یوکم سلویختم آیاتو بشر المنافقین بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين آغا دی منافقان چنیوی کافران دوستان بغیر د مومنان ایبتغون عندهم العزة آیا لٹی دی سغا عزت فإن العزة لله جميعا عزت دا اللہ لاس کے منافق آسی کافر تخواہواتا کی گی عزت نشی در کولے من کانا یرید العزتا آغا سوکا چگواری عزت نو اللہ لاس کے عزت ٹول دی اللہ تخیجی کلمی پاکی والعمل صالح یرفعو او عمل صالح یرفعو کی زمین راجع دے دی کلم طیب تا ہو زمین راجع دی عمل صالح تنمانا دا او یرفعو بمانا دی یقبلو والعمل صالح یرفعو عمل صالح چدے قبلی دا عقیدت توحید عمل صالح لا سمطلبو چا عقیدت توحیدی نو عمل بے قبلی گی چا عقیدت توحید نہیں عمل نہ قبلی گی وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ اگر عمل بے قبول نشی یا یرفعو کی زمین راجع دے دی عمل صالح تا ہو زمین راجع دے عقیدی توحید تا کلم توحید تا نمانا دا والعمل صالح یرفعو عمل صالح چدے یرفعو چطید مسئلہ توحید لرا سمطلب مسئلہ توحید داغا چا دخلینا خوریگی چه داغا عمل صالحی چه بد عملی داغا نخواهی توحید خدمت نالی والذین یمکرون سیئات کسان چه وکر گناہونا دیل دے عذاب سخت او تدبیر دے کسانو امداد تباہی کیے واللہ خلقکم و دلیل عقلی پہ اثبات توحید اللہ پیدا کری تاسو دخارونا بیا دے او ساس کینا او بیا گردولی تاسو نبی بیانے گردولی ای تاسو جوڑے وما تعمل من انسان باری او خزان نکدی مگر پہلم دا اللہ کی دی وما یعمر من معمرن عمر نے تیرا یا عمر تیرا ان کے ولا ينقص من عمره الا فی کتاب او کمین نشی کولے دو عمر دنا مگر پہلم دا اللہ کی دی عمر طبی عمر مراد دے طبی عمر دا انسان آیات یا کالی سوک دینا مر کی مرشی سوک روستو مرشی عمر زیاد سی سوک پتاگی کی مرشی ان ذالک اللہ یسیر یقیناً دی پا اللہ باندے آسان وما یستوی البحران بیا دلیل عقلی ندی برابر دوار دریابونا دایو دے خو خالص او خی تیرے دن کی دیو بدد و حاضا منون اجاج او دا بلتریو مالگینا او دا ہر یو ناخرئی تاسو وحا تازا او باس ای تاسو زیوراتو لرا چابون دی غیلا وینی وگیشتای پدی دریاب کی چرستو کرون گی داو بولا را دید پارا چھو لٹوی دی فضل اللہ نا خامخا تاس شکر باسی ون دلیل اقلی دن نکیش بیلارا برس کی دن نکی دلارا شپاکی تابی کڑے نورس ممائی ہر یو روان دی ترنیٹی مقرری ذالکم اللہ ربکم له الملک
نو دی صفتن والا اللہ دستاسو رب اغلا دی اختیار والذین تدون من دونی رد کئی پا شرکو آغا کسان چه تاسو را مدد کوئی بغیر دا اللہ نام ما یملکون من قتمیر واقدار ندی پا اندازه دا پوستکی دا کجوری دا اڈو کی دا کجوری پا اڈو کی دا نره گونده پوستکی چه دا آگه دو وزن نئی دا آگی اختیار میں والا ندے ورکڑے ان تدوهم لا يسمعوا دعاءكم کتاسو را بلئی دی لرا ناوری ستاسو آواز ولو سمعوا ما استجابوا لكم لو بممتنعاتو داخلی کی نمانا دا بالفرض گوارین جواب نشی در کولے اپرواز دا قیامت انکار بلکی ستاسو پتی شرک دیتا ہوئی چه دیوئی بابا اوری هر وقت اوری دار زائن اوری دار چا اوری نو دیتے شرک ہوئی یو دیگا موازی منسوسا چاگی کے او سڑے قائلی نو منگا غلط باندے نئے خلاف کو نو بی فتوہ کو لگا قلیب بدر نبی علیہ السلام اگا مشرکین تو تقریر کو حضرت عمر ورطوئی تمڑو تا تقریر کے نبی علیہ السلام انہم الان یسمعون دی او سوری الان قرینہ در دی چاگا وخی اوریدلو دا نچا میشاوری او دا معجزہ و دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو پا معجزہ و تا نور نشا قیاس کولے چا معجزہ و دا پیغمبر او سرائل دینا ام المومنین حضرت عائشہ وی قرآن وی انکا لا تسوی الموتا تمڑو تانی شیورا اس دلتی چه اغی اوری دلی نو حضرت عائشہ حضرت قطادہ اغی وی اغی اللہ جوندی کرا وطی واورول یا اغی جوندی کرل وطی واورول یا معجزہ و دا پیغمبر اوغم موازی منسوسہ دی لکه خاف کو نعال والا چه نداغی مطلب دا منوایو چه کمڑی سرسوک ناستین و اغا دا پانو چغار اوری دورا زر والا ملائک راشی ہو تپو سنتی نکی دا نچکی نی اغای اوری دا یا اگا سو قائدی پا دا موازی منسوساو کی نو پا غای من فتوہ نکو ہمون وائی جسو کوئی چار وقت اوری دار زائن اوری ہر مڑے اوری نو دا عقیدہ بیا دا شرک دا دا کدا اللہ صفت دی رواغ سے مخلوق لا دیوار کا ان تدوم لا اسمعو دعاکم کتاسو را بلی دی لرا ناوری ستاسو آواز او بالفرض گوارینو جواب نشی در کولے پرواز دا قیامت انکار بگئی ستاسو پتی شرک دیتا ہوئی چوئی بابا را مدد شی سورہ احقاف کی ان سالورم آیات کی ہوئی وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ دارنگی سورہ یونس کی اتوشتم آیات کی تیر شویو وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ خبر بنے کی تارا پشاند خبر ولو خبردار ذات یا ایوہ الناس او خلقو تاسو ٹول محتاجی اللہ تا او اللہ چلے امدے دے بے پرواہ استائلے شوے کہ خوخ شیدہ اللہ نو رک بکی تاسو دے مقدس مکینا راب ولی پر پیدائش نوی باندے و نوی دا پا اللہ باندے سگران ولا تذر وازرتو وزر اخرى نبارا یو بارا ان کے بار دا بلچا وَإِن تَدُو مُسْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا وَقَتَرَا غَوَاڑِ یو بوج والا دا پارا دا لرکول دا خبر بوج لا یومن منو شیئن نشی لرکول دنائن شیئ ولو کان دا قربا اگر کوئی دا مدود دا خبر دا دے چو ترا مدد شوئی اگر کدد نکی نشی را مدد کی دے انما تنذر الذین بے شک ای ریتا کسان چاہی رید اللہ نانا دیدا او پابندی کئی دی موز
او چاچ زان پاک گنو بیشکا فائدہ دا پاک آئی زان لدا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَاللَّهِ تِدِرَاتْ لَلَّهِ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ نہ برابر لند اولیدون کے لند مراد مشرک بصیر نہ مراد موحد چیزیو اللہ عبادت کئی وَلَا ظُلُمَاتُ وَلَا نُورُ نتیاری اور نرنا گانی وَلَا ذِلُّ وَلَا الْحَرُورَ نسور نبیتاو وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ اور ندی برابر جوندی امڑا نو اللہ جوندی امڑا ندی برابر دے ہوئی نا برابر دی سنجی جواندے ہوئی مڑے اموری امام راضی رحمہ اللہ پتیزائی ذکر کئی ما من میت یوساوی فی الادراک حیا حیث یو مڑے نیشتا چاگد جواندی سراپ ادراک کی برابری دوارا ندی برابر ان اللہ یسمیو من یشاء کہ اللہ رئی چاہتا چھ خوشی دا اللہ آنے تاورا ان کی اگا چاہتا چھ قبرونو کی دی ان انتا اللہ نظیر نیتا مگر یرا ان کے او منگا لے گلے تالرا دا پار دا حق زیر ورکا ان کے یرا ورکا ان کے او نو یا امت مگر تیرشو پائی کی یرا ان کے وَإِيُّ كَذِبُو کا تسلی کدائی درو جن کئی تالرا نوایا کدائی درو جن کئی تالرا فقط کذب الذین من قبلهم پتائی سرا تکذیب کڑوا کسانو چمخ کی دائی جنگو راغری وغیتا انبیاء راغی بدلائل و بالزبری او پر صحیفو باندے و بالکتاب المنیر و بکتاب روشن زبور صحیفی بینات دلائل کتاب منیر کتاب روشن مانا سو جادم رسولم بالبینات پتائی سرا غریزیتا انبیاء دائی بدلائل و اکلیو و بالزبور بدلائل و نکلیو باندی و بالکتاب المنیر و بکتاب روشن یعنی دلیلی وحی ثم خاصت اللذین کفرنو بیانیونی ولا کسان چی کفر کڑے ہو فکیف کان نکیر نو سرنگو زما عذاب کیف کان نکیر یعنی کیف کان نکیری سنگو زما عذاب یا کیف کان نکیر سرنگو کیف کان انکارهم سنگو دیغ انکار اس اتم دلیل اکلی علام تران اللہ انزل من السماء ماء تنگوری یقین اللہ را لیگی برن باران و باسو منگا بدی باند میونا مختلفن الوانوها رنگ برنگ رنگونے دی باز میوی سری باز میوی توری باز زیادالو چاہیے ومن الجبال جدتن بیدن و باز دغرنا ٹوٹی دی تکسبینے وحمر نوسر مختلف الوانها مختلف رنگون دی وغرابی بسود او تکتور وغرابی بسود غرابی جمع دا غراب سود وصف دے او تکتور بعضی گاٹے ماربل اتنا جوڑی ومن الناس والدواب والانام بعضی دا خلقنا دا ڈنگرنا والانعام یو دا خاص ڈنگرنا دواب ما یدب والالردابا مختلف الوانو مختلف رنگنا دا دی سوگ ساروی بعضی سری بعضی سپینی بعضی توری بعضی خڑی رنگونی مختلف دا رنگ والا چاور کڑے دے یو ذات ستے چاگور کئی پختانوی وی تور پا تور اشبا اخلا سور بسراغ ارما اخلا چه برک گور سپین ما اخلا دکا یوی چه پکے نو تور وی چی داغا یخ نکی گی نو وی تور پا تور اشبا اخلا او سور بسراغ ارما اخلا چه سوری نو اغم کلکی او وی چه برک گور سپین ما اخلا چه برک ساروی نو اغوالا کو سپین مالا زکا سپین یخ دیر کی گندے بیا پا جمی کی دزائن نشی پاسی دے وی تور پا تور شپا اخلا سور پسرا غرما اخلا چپرک گوری سپین ما اخلا
ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانو مختلف رنگونه دي خبرم دارنګ دا انما شاء الله من عباد العلماء بشکا یریږي الله نو علماء یعنی هغه خلک چې پوهې په قران یقینا الله دې غالب وبخونګي یقینا کسان چې ولې کتاب دا الله په باندې کوي د موزه خرج کوي دا غنا چې موږ دې ورکړې پټاو خارا او تم کوي د تجارت چې تباب نشي دې دا پارا چې پرور کې دې لرا جوړه زیات کې دې لرا فضل خپلنا انه غفور شکور او دا الله دې بخونګي او قبل اونګي والذي اوحينا اليك من الكتاب او هغه چې وایي کړه موږ تاسو د کتاب نه داري سیاده تصدیق کوونکی دا چې مخکې دین دی یقینا الله په بندګانو باندې خبردار اولیدونکي ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بیا په میراث سره ورګمن کتاب هغه کسانو ته چې موږ چون کړو زموږ د بندګانو نه الله وایي ما چون کړو استفینا فمنهم ظالم لنفسه نو بعضی کمه کوونکی خپل ځان لا کته ظلم معنا کې ظالمان نو الله ظالمان چون کول دا ظلم په معنا د کمی ډیر کارونه کو صرف خپل موحدو او نور چاته کا ګونه کو ومنو مقتصد او بعد دین درمیان پاتې شو خپل موحدو اولاد دې مسله وکړه ومنهم سابقون بالخيرات باذن الله بعد دین مخکې دونکو کو ته حکم د الله خپل مسله من الله کلی کور کې بیان کا دنیا ته عمر رسول الله امید چې الله به شیخ القرآن په دې کې راوستي ومنهم سابق بالخيرات الله دې په کې راوړي ومنهم سابق بالخيرات باذن الله بعد دین مخکې کو ته حکم د الله ذالک هو الفضل الكبير او دا امداد غرواله لوی جنتونه دا میشګره د نگی بدیتا کالیدار بشي بدیږي باوګان نصرو زارنا ولولوانا د ملغلرنا جامین زي پدی کې به درې خمو وای بدی همدونه دی الله غزاد لا چلره ک زمونږ نه افغان یقینا رب زمونږ ده بهونګه او قبلونکه لارې د افغان غرضی چې دشمنان به مخالف به فتوی به لارې غرضی الذي احلنا دار المقامه من فضله الله چرای واستومنګا کور د میشګرات د خپل فضل الله نبا رسی من تا پدې ګستړې والے او نبا رسی من تا پدې ګس خفغان لغوب خفغان ستومانه کیو بنا والذین کفروا لهم نار جهنم هغه سان چې کفر کړل نو غیلره دی ور د جهنم مرګ بن راضی پدې باندې چې دی بمړ شي او نو بس په چیز دین دا ذات دینا کذالک نذی کل کفور دارنګ سزا ورکو موږ هر یو منکر تا وهم یسترحون فیها او دای با چغي وای بدی کې فریاد بګی بدی کې نو عیبا وارب زمنګا اوخ کې من لرا چې موږ عمل ګونه بيدا غنه چې موږ عمل کو دنیا کې موږ الله دنیا ته بوله چې موږ نیک عمل وکړو الله بوئی اولا نعمركم ما تذكر فيه من تذكر ما عمر نو درګړه تاسو لایا چې پند اگست پای کی چا چې پند اگست وجاءكم النذير اغلو تا يرون کی ما هو انبیاء را لګلو يرون کی میرا لګلو سورہ ملک کې ماتمات وګورئ یالته وایي كلما القيا فيها فوج سالهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا دیو هاو يرون كراغله همغا درو جم کړو بلا قد جاءنا نذير فكذبنا دارنګ دلته کې وایي
اولم نعمرکما ما تاسو له عمر نو درکړه هغه چې پند غست پای کی چا چې پند غست راغلیو تاسو ته يرونکي نو سګي فما للظالمین من نصير نبي ظالمان الله سو گمدادي ان الله علم غيب السماوات والارض عالم بكل شيء والله یقینا الله په دې په غیب د اسمان زمکو باندې او دا الله په دې پرازونو سينو والذي جعلكم خلائف في الارض نام دلیل عقلی دا الله غزا د جګردونی تاسو دیو بل رسو پاتې کیدونکي په دنیا کې نو چا چې کفر وکړو د باندې سزا د کفر دزا ولا يزيد الكافرين كفرهم نزیاد دی کافران لا کفر دی پنیز رب دی اللہ مقتا مگر غصا او نزیاد دی کافران لا کفر دی مگر تاوان چه بد عمل یو عمر زیاد شی نو گناہون زیاد شی او زجر قل رأیتم شرکاکم الذین وائی پیغمبرا خبر را گئی دا برخی خواندان استاس و کسانونا چه تاسو بھی گمان گوی بغیر دا اللہ نا نو ما توخای سب پیدا کری دی دزمکینا خطے سب پیدا کری ام لهم شرکن فی سماوات یا دی لردا برخا برا اسمانو کی اسمان کی سب پیدا کری دا خلا یو دے ام اتینا ام کتابانا ورکڑے منگا دی کتاب نو دی پر دلیل باند دینا نانا داؤم نشتے بل ایائدو ظالمون بعضهم بعضا لا غرورا بلکہ وعدی نگئی ظالمان بعض سر مگر دو کی اسی او بل سر دو کی کئی ان اللہ یمسک السماوات والارض بیا دلیل عقلی اللہ ٹنکڑی دی اسمان نازمو کی دا پریواتونا او گدائی جڑک وئی نو ٹنگ بن کی دی لرے او تن بغیر دا اللہ نا انہو کان حلیما غفورا یقینا اللہ دے بردوار او بخون کے او قسمونا خوری دی پا اللہ باندے باقی قسمونا لائم جاؤن نظیرون کراغ دی تیر ان کے شبہ دی دیر پیدا آتا دیو ددوار ڈالونا دا یہود دا امت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما جاؤن نظیرون کلا چراغ دی تیر ان کے زیاد نگدئی لرا مگر نفرت استکبارا فی الارض او اوڑیدل بزمکا کی و مکر سیئے او تدبیر بد عمل ولا یکل مکر سیئے اللہ بیالی نلگی سزاد بد عمل مگر پہل داغی باندی فحال یندرون نانو دا انتظار نکی مگر ترکی دڑنبانو اوبن مومن طریقی دا اللہ لرا بدلی دل اوبن مومن طریقی دا اللہ لأوڑی دل تبدیل و تحویل کی فرق سدے تبدیل دا چی یو حالت لری کی بل پیراولی او تحویل دا چو دیو نے لر کے پا بلی وروارے نو نا تبدیل کو لیشی نا تحویل اولا میسیرو فی الارض بیا تخفیفی دنیاوی آدائی نگر زی بزمکا کی نو گوری سرنگ شان جاننا کسانو چمخ کی دائی نو وہ غی سخت دنیا بیت بار دا طاقت اور ندے اللہ لیو جزو من شین چاہ جس کی کمزوری کی اللہ لرس شے برا اخکتا برا ولا فی الارض اونخ کتا انہو کان علیمن قدیر آیا کنن دا اللہ دے پوا قدرت والا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ کونی و اللہ خلق لرا بما کسبو بسود آمال ددائیو کہ اللہ مخلوق نیولے عذاب ورکولے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ کنیولے اللہ خلق لرا سبب دا عمل چرئی کڑے نبی پر خودے پا مقدس مکی زندہ سار ذکر طول بدام عملونت نشوی دی وَلَاكِنْ يُؤَخِّرُ مِلَا اجل مسمى لیکن رستو گئی دی لرا نیٹی مقرر تا نو کلا چراشی نیٹا دائیو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا یقینا اللہ دے خپل بندگانو باندې لیدون کے داول سورۃ وا
چطول اللہ دی محتاج یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ والغنی الحمید مخلوق طول محتاج دے اللہ تا یا ایوہ الناس او خلقو انتم الفقراء الاللہ تاسو طول محتاجی اللہ تا واللہ والغنی الحمید او اللہ دغا اللہ بی پرواہ استائل شوئے دے او اس بات توحیدی کو پاگی باندی ادلہ اقلیہ پیش کول